أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم بغورة ندعو چمونگ براو بلو كل أناس طول خلق بإمامهم ددیب مشران نوم باندې یعنی هر چا سره بخبل ډلې او هغه به جنډو چې تکړی وي او د تابعدار به ورس بسی وي او موږ به دا وغواړو فمن بسغه چاته اوتی چې ور کړل شو کتابه عمل نمد آغا بيمينه په خلاص باندې فاولئک بسم دا کسان يقرؤون چلولب کتابهم عمل مخبلا ولا يظلمون او دې سره ظلم نشي کوي فتیلا د زره برابر ومن كان تكفي في هذه بدی دنیا کې اعمالند فهو بسغه في الاخره باخرت کې اعمالند وی یعنی د دنیا کې چا د قران نه مخاړولې وی هغه په آخرت کې ممد کرانګي وی او د دې مثال په سورته طه کې الله ذکر کړی دی آیت نمبر 23 نه تر 25 پورې آیت نمبر 23 نه 25 درويشتم نه 25 23 نه 25 پورې چال د بدی الله تعالی اندر پاتې او بیا بدی وای چې وقا زغ په دنیا کې وقد كنت بصيرا زخلندن کې وما الله ورته جواب کې وای چې ما ته آیتونه درکړیو فنسیتها غد اکل وکذالک اليوم تنسى اندغه رنگي نن ورته ته هیر کړل شي مومن کان سوچوی فی هذه بدی دنیا کې عاملون فهو بسغب فی الاخرت باخرت کې عاملون وی واذل او ډیر زیات ببلار دی سبیل بلار کې وان او کچری کادو وان کادو او کچری ودوی نږدې لیفتنونک دې لپاره چې تا په فتنه کې واچي دوکدر کیتا تا عن الذی دغشنا او حين جمغه کړي دا الیک استا طرف تا لتفتریا دې لپاره چې ته او تړي علینا بومګ باندې غیره سوا دا خبرنا چې رشوی دا تا دا دوی ته دوی رغلیو چې مونږ سره لچکو کا نه څه زمونږ ومنه څه مونږ تاسو ومنو مونږ بتاونو ته بدرت مو وایا او مونږ وستا خدای ته بدرت نه وایو نو الله دا غي جواب وایي چې دا نږدې وای چې دی راغلیو ليفتنونک چې تاسو فتنه کې واچي تاسو دا خبره اومني دا هغه خبره په مقابله کې او حين الیکا چې مونږ وਹੀ کړی دا تا نو بیا کته د سکړی وای نو او وتاړي چې ته وتاړي په مونږ باندې بل خبره و اذن وبدغه وخت کې به ان کتا کړی وای بدغه وخت کې لتخذوکا نه بنی ویلی وای تا خلیلا دوست د ځان لپاره ولولا او کچری نه وای ان ثبتناکا مونږ مضبوط کړه استا قدم لقد بتاکیک سرا کتا نتنجدی وی ترکنو چې تمایل شي الیهم دوی طرف ته شیئا قلیلا لکشانی زګه جی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر وخت کې زړه کې داوا چې دی اومني دی تابعدار شي دی د الله خبر اومني مسلمانان شي د الله عذاب نه بچي څه داسې طریقې وو کما چې داس شي په الله تعالی په سختی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا نه کیده پرې دا دین څنګه جوړي اذن بدغه وخت کې لازقناک مونږ به څه کولای او پتا باندې ضعف الحیات غبرګ سزا دوچند سزا د دنیا و ضعف الممات او دوچند سزا د آخرت ثم بیا لا تجدو تب انم میں ان نبدو مندلے لکا ځان د پاره علینا بمونګ باندې سبیلا تلارا بیا بتا د پاره صلاح د خلاصین وې و ان کادو او کچيري او بشکا نږدې وو لیستفزونک چې دوی غلط کیتا تیر بسیتا دوکدر کیتا تا من الارض دزمکنا یا وبسیتا دزمکنا ليخرجوک د پاره چې دی وبسیتا من هذا اغینا و اذن بدغه وخت کې لا يلبثون دوی بهم پات نشي خلافک ورست دستانه په دزمکه کې الا مگر قليلا لګ چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دی وېستل او الله تعالی ایتونه نازل کړ براءه من الله تاسو بوزه د دنیا نه د مکی د خلقونه سوره حمیم سجده 123 نمبر آیت نو درویش نو یو سلو درویشتم طه
لا يلبثون پاد بنشي دوی ورست دیتانا مگر لګمودا سنتا دا طریقه دا من دا هغه چا قد پتا کی سره ارسلنا مونږ لګل دي قبل کتا نمخي من رسولنا د پیغمبرانو نا ولا تجدوا تبون مميل سنتنا زمغه طریقې تا تحویلا بدلن بونه مو په دې کې یعنی چام چې مخالفت کړي دي مونږ هغه پیغمبر باقی پاتې کړي دي او هغه محاله کړی دي نو دا طریقه به جاری تر اخره پورې او دې طریقې کې به بدلون بنه راځي په دې کې اقیم الصلاه تپابندی کوا پمانځه لدلو کې په وخت د زوال الشمس د نورسترګي یعنی کله چې زوال راځي په مرسترګي باندې الا تر وخت پورې غسق الليل چې تیار شي د شپې نه یعنی زوال چې پریدي تقریبا 4 منځونه شول دا مسبخین مازیګر مقام او مسقطن وقران الفجر او قران د سحر په مانځ کې قران الفجر نظر ته مراد سحر مونږ دی نو دا 5 وخت منځونه شول او بیا خود معراج د مکین اورستو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده جبرئیل اسلام ورتراغه او وختونه ورته خودل اول وختونه اخر وختونه او بیا انسان ته مسلمانانو ته فرمایل چې دې منځ کې تاسو لپاره وختونه دي باغی کې بعضی خلک اول وخت ځان لپاره بهتر غني بعضی خلک اخر وخت ځان لپاره بهتر غني بهر حال دواړو کې فرق نشته خلکو په هغه باندې فیصله پکار دی چې کم وخت کې جمع زیاته مناسبه ده کته انفرادي وي نو بیا اول وخت کې منځ کوا ځکه چې دې شي ورستنی وخت لپاره ژوندې پاتې نشي ها د جمع لپاره چې ستا په زړه کې دال لالچ وي چې خلک ډېر راشي ناغي بنیاد باندې کته لګلټ کوي خیر دی خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل عمل بداو صحابه کرام سره چې هغه په اول وخت کې منځ وکاو څنګه چې منځ وخت داخل شو منځ وکاو ځکه چې د مرګ او د ژوند پته نه لګي او د حالات هم پته نه لګي سنت مؤمن الليل او د شپینا ان قران بشکد قران یعنی لوستل د قران په سحر مانځ کې الفجر د سحر کان دی مشهودا دا وخت د حاضری د فرشتو په دې وخت کې فرشتي بدليږي د شپې فرشتي زی او د ورځې فرشتي راځي او دا فرشتي چې کله الله ته ورشي نو الله پختنه وکي چې ما بندر څه وخت پرې خودو څه عمل کې پرې خودو نو دا ورته وي چې مانځ کې او دا کومه فرشتي چې به مقام زی به دینه پختنه وکي زما بندر په څه حالت کې ومندو نو هغه ورته وي چې په مانځ کې نو هغه لاړم په مانځ حالت کې شي او رام په مانځ حالت کې شي نو دی وخت حاضری کې فرشتي ومن الليل او دنه د شپینا ان شپې په دنه حصے کې فتهجد نو تهجد کوا به په دې قران سره نافلتن دتا د پاره اضافي عمل د لکتا د پاره دم تکوا او د سوره مزمل کې الله تعالی د باره کې خبره کړې ده چې یا ایه المزمل قم الليل شپې پاتېګا حسان دې دا اندا یبعثکا چې مقرر بکیتا در بکیتا تا رب کرد دستا مقام محمودا اغه صفت کړي شوی وقل او یا رب ای رب سما دا آیت واضح نشانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هجرت په کولو باندې چې اوس اجازت ملاو شو او اوس ته هجرت کولای شي دینه مخکې اجازت نه و وقل او یا رب اعظم رب ادخلنی داخل کما مدخلا بداخل اولو صدق رختیاو سرا خیستاو سرا واخرجنی او بسما مخرج صدق په وستلو خیستاو سرا وجعل او جوړ کی لی ما د پارا ملذن کا خپل طرفنا سلطانن زور غلبرا کی ماتا طاقت را کی ماتا چې هغه طاقت ماته ذریعہ جوړ شي د استاد حاکمیت نافذ کول د پاره او د دې دعا کولم پکار دی او کوشش هم پکار دی ځکه چې تاسو سره طاقت وي نو استاد هغه دین بمزور اوري او سورته نور کې آیت نمبر 55 کې الله تعالی هم خبره کړې ده چې تاسو د مونږه خلافت درکو په سورته حج کې هم او هغه به تاسو د پاره بیا ذریعہ جوړ شي د دې نظام د غالبولو او دا نظام خو دې د غالبولو د پاره سلطان النصيرا قوت غلبا نصيرا خپل مدد سره وقل او یا جاء الحق چراغله د حق وزهق او رکشلو الباطل باطل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او مسجد حرام ته تشریف پیوړو نبی خپل همسا سره د بوتان غورځول او د آیات تلاوت کوو چراغ حق او رکشل باطل ختم شل باطل د ټول بوتان د ټول نظام ان الباطل بشک باطل کان دی زهوقا ختمدون کی ورکیدون کی وننزل ومن نازل من القران د قران ما هغه هو چې هغه شفاء ده ورحمت او رحمت وللمؤمنین مؤمنان د پاره
ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قران به تا د پاره حجت جوړ شي یو ولا یزيد الظالمین او نه زیاتې ظالمان الا مگر خساره نقصان دا حدیث دویمه سوسوره او ځنو خلکو د پاره به د قران حجت وي او ځنو خلکو باندې به د قران حجت وي یعنی چا د پاره به قران ذریعہ جوړ شي د جنت دتلو او چا د پاره به همدغه قران ذریعہ جوړ شي د جهنم دتلو یعنی څوک چې اومني عمل پیو کی زئی کی هغه د پاره به ذریعہ جوړ شي شفاعت وو ګرځي هدن هدایت ده رحمت ده او شفاء ده او څوک چې اونمني ناغه د پاره به نفرت ذریعہ جوړ شي او هغه به نقصان امید دینه واذا او هر کلا انعمنا جمغ انعامکو علی الانسان په انسان باندې عارضن دے مخواڑی ونآ بجانب او تاو کی اڈا خپلا مخواڑی زمونگنا کله جمونگا نعمت ورطور کو دولت ورکو مالداری کو پیسی ورکو یا نور نبی مونگا ہیر کی یا مونگا ہیر کی وَإِذَا وَرْكَلَا مَسَّهُ چورسی کی دتا الشر تکلیف بدی کان نشید یعوسا نا امیدا مایوسا قل دورته وایا اے پیغمبره کلن دا ټول یعملو عمل کوي علی شاکلته په خپل طریقې باندې فربکم بذرب دستا سؤال مخبو هده بمن پاغه چا باندې هوا چاغا اهدا ډیر زیات صحیح ده سبیلا پلا رکی ويسالونک او دی تپوس کیتانا عن الروح د جبرائیل السلام باندې کی یا د وحی مبارکی د دوړو باندې مفسرینو اکثر رائے اکثر یعنی مونږ ویل چې جمهور دا فیصله دا امدادا چې دا د وحی د کیفیت باندې کې غي پختنه کړی دا او یا د جبرائیل السلام باندې کې چې دا وحی څنګه راوړي بعض خلکو د روح نه ډیرو کم مفسرینو کړی دا او روح دلته کې مناسبت نه جوړیږي د سره قلت ورته وایا اے پیغمبره الروح دا روح چې د جبرائیل السلام یا دا وحی او دی وحی ته الله تعالی په قرآن کریم کې نور حصو کې باقاعده روح ویل دي نور ورته ویل دي لکه سوره مومن آیت نمبر 15 سوره مومن آیت نمبر 15 او سوره شورا آیت نمبر 52 پاغه کې الله تعالی مراد غسته دا غنه وحی جبرائیل السلام ولئن او کچری قلت ورته وایا الروح جرو من امر ربي دا زما د حکم درف طرف نه ده وما اوتیتم او نه درش کړی شوی تاسو ته من العلم د علمنا الا مگر قليلا لگا ولئن او کچری شئنا موږ وغواړو لنذهبن نمغ ببوزو بالذي ها کسان او حینا چې موږ وਹੀ کړی دا الیک تا ثم بیا لا تجدو تب انممی لکا فلزان بارا به باغه باندې علینا زمون په مقابله کې وکیلا سو کارساز مددگار ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا هغه کسان معنی صحیح نه ده کچېری مونږ او غواړو چې تا نه لری کو هغه شی چې وਹੀ کړی ده مونږ تا ته اشاره کسانو ته د وحی ته ده کومه هغه شی تا نه لری کو نو مونږ لری کولای شو او ته به مونږ باندې په زور یا زبردستی هغه را نازل ولې او یا غستل نه شي الا مگر رحمتن دا رحمت ته من ربک استا درف طرفنا ان بشک فضله فضل اغه کان ده علیک بتابنی کبیرا ډیر لوی قلت دوی ته ویل ان اجتماعات الانس لئن کشری اجتماعات راجمشی الانس انسانان والجن وبریان علا پدې خبره علا ان پدې خبره چی یاتو راوړي بمثل هذا القران فشان د قران لا یاتونا نو دوی نشي راوړلې بمثله د دې قران نمونه نشي پیش کوله ولو کان اگر کشی بعضهم زند دوینا لبعض زند پارا ظهیرا مدد کوونکی کدو یو بل سره مدد کی بیا هم د قران کریم مقابله نشي کوله ولقد فتاکی سرا صرفنا مونږه په رنگ طریقو خسته طریقو په بیل انداز باندې بیانو د قران للناس خلق د پاره فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل د هر قسم مثالنا فابا بس انکار وکړو اکثر الناس اکثر د خلقنا الا مگر کفورا د ناشکرینا ان ناشکرینه انکار ونکړو نور د هر شي نه انکار وکړو
وقالو دی اولی لن نؤمن هیڅ کلمګه ایمان درړو لکه پتا باندې حتا ترغه وخت پوری تفجرا چې تروان کی لنمګه د پارا من الارض دزمکنا ينبوعا چنا او تکونا یادشی لکتا د پارا جنت یوبا من نخیل د کجورو وعنب او د انګورو فتفجرا بیا تجاری کا الانهار نهرنا خلالها د دې باغ په منځ کې تفجیرا پورا جاری کول سره او تسقطا او یا تر اوغردوا السماء اسمان کمال کڅنګا زعام ته چې دی ګمان کوي علینا بمګ باندې ته چې مونږ یاري چې د اسمان بدر باندې راو ګرځي دا اوغردوا کسفن ټوکړي ټوکړي او تاتیا او یرا ولا بالله الا تعالی والملائکه او فرشتي قبیله مخامخ زمونږه مونږ ته پیش کسمږه وګورو چې دا د الله یاد دي فرشتي او یکون او یاد شیلکتا د پارا بیت یوکور من زخرف د سرو زرنا او ترقا یا تبر او خیجیگا فی السماء اسمان تا ولن نؤمن هیڅ کله مونږه اونمنو لرقی کا استاد غفور تخاتل دا رسول الله سلام توای کنه د معراج نه بعد حتا ترا وخت پوری تنزل چت نازل کی علینا مونږه باندې کتابن یو لیکل شی نقرأوه چې مونږه اولولو اغا قلت ورتوه پیغمبره سبحان ربي پاک دې رب زما هل كنتو نيمز هيا يمز ان نيمز الا مگر ما بشرا انسان رسولا پیغمبر وما منع الناس او نو من کړي خلق اندا يؤمنو چې دوی دې ایمان راوړي اذا هر کله جاءهم چراغ اغوی ته الهدى هدایت الا مگر اندا چې قالوا دی اولی ابعث الله الک الله تعالی بشرا رسولا بنی آدم انسان بنی آدم پیغمبر یعنی دغه شی منی کړیو دی شک په دې باندې اعتراض هم دغه چې انسان څنګه پیغمبر کېدل شي هم دغه شی دی لپاره د من ذریعہ جوړ شوی و د ایمان اورلو قلت ورته اے پیغمبر لو کان کچری وی فی الارض بزمکه کی ملائکه فرشتي يمشون چتله راتله مطمئنین په آرام سره لنزلنا نمغه بنازل کړي وی علیهم باغوی باندې من السماء اذ اسمان ملکن فرشتہ رسول پیغمبر نو بزمکه کې انسانان دي نو فرشتہ څنګه ولې کومه د پیغمبري د پاره که فرشتي وي او فرشتو د پاره ما پیغمبر لګلې نو بیا مو فرشتہ استولي وي قل دورته وای اے پیغمبر کفا کافی دے بالله الا تعالی شهیدن گوا بیني و بینکم سما استاد بمنس کی انه بشک آغا کان دے بعبادی بقل بندگان باندې خبیرم بصیرا خبر او بینا لیدن کے ومن يهد الله او چاته چلارو خی الله تعالی فهو المهتد بسغه بسم الار شو ومن يضلل توچ بلار کی فلن تجدات بونم لهم اغوی د پارا اولیاء اسوک نور دوستان من دونه سوا د الله تعالی نا ونحشرهم امغه برا پاسو د یوم القیامت پرز قیامت علی وجوههم د دې په مخونه باندې مغبشات وی یعنی دا جسم مدازی مغبشات وی دغه چې بخاری شریف کې حدیث ته انس بن مالک نا چې یو صحابي پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نا چې دا څنګه وی چې مخې دې طرف ته یو د چهره د بل طرف ته اړولي او یا اپټوي بالکل اپټوي نو بیا به دې ګرځي څنګه مزل به څنګه کوي خبره به څنګه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کیو فرمایل چې کم رب دې ته په دې دنیا کې د لیدو د کتو د تللو طاقت او توفیق ورکړو او مغه رب دې ته آخرت کې هم ورکي خدا به دې عذاب نه یو نشان د الله تعالی دې متاسو بچ کی عميان راند وبکمن او ګنګیان وسمن او کانه مأواهم دې بد دوی جهنم جهنمی کلمہ هر کلا خبت شدیب اسوزی یعنی په دې اور کې دا اور به کله په ملکیدو باندې راشي زدناهم نمونګه به زیات کو دغه اور د دوی سعیرا اغلمبه د اور زیات کومګه دی ته اور ذالک دا جزاءهم بدل د دوی بانهم ذکر چې دوی ذکر چې سورته نساء کې تاسو مخکې اوریدلې دي سورہ نساء آیت نمبر 56 کې 55 کې 56 کې چې کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها هر کله چې دوی ترمنی اوسوځي نو موږ به دوی ترمنی بدلی کو په نورو ترمنو باندې څه لپاره ليذوقوا العذاب دې لپاره چې دوی اوسکی عذاب پورا ملاو شي دوی ته عذاب دې بنیاد باندې نو کلما هر کلا خبت چې مرشي زدناهم هغه اور ان راشي به مړ کې دو باندې نو موږ به زیات کو پاغه اور کې سایرا لمبه داغه
ذالک دا ذک جزاؤهم چې بدله د دوی بانهم ذک چې دوی کفروا انکار کړو بی آیات نظم د آیاتنا وقالو او دی ویلو اذا آیا هر کلا كنا چې موږ شو عظاما اډوکی ورفاتن او خاوري ایری ټوکړي ټوکړي یا رضا رضا ان آیا موږ بیا لمبعوثون را باز ول شو خلقا په پیدائش جديده نوي کې اولم يروا آیا دوی نه دی لیدلی ان الله چې بشکل تعالی الذي اله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض وزمکا قادر هغه قادر دی علی ان يخلق علی بدی باندې انداز یخلق پیدا کی مثلهم پشان د اغوی وجعل او جوړ کی لهم دوی د پاره اجلا یو وخت مقرر لا ریب فیه نشته شک شبہ پاغه کی فابا نو بس انکار وکړو الظالمون ظالمانو الا مگر وای نکړه کفورا د نشکرینا یعنی نور هر کارو نکړو وای کړو یو کار یو کو یو څو نشکری وا هغه نشکری وکړه قول دورته وایا لو انتم کچریوی کتا سوی شی تاسو تملکونا چې مالکان یی خزائن رحمت خزانو رحمت ربی زما درب یعنی قال تعالی تاسو ته دا خزانه در کی د ټولو شینو اذن په دا وخت کې لامسکتم نو ایثار بکای تاسو هغه خزانه خشیت الانفاق يرد خرج کی دونا چې کني ختم نشي د دې اندخنینا وکانه الانسان او دغه انسان قطورا دا زړه تنگ دی ولقد بدا کثر اتینم غور کړی وی موسی علیہ السلام ته 9 آیات 9 نشانات بینات خارا فاسال بست پختنه وک بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا اظهر کلا جاءهم چراغ شدویتا دوی ارکلا چراغ لدوی تا فقال ان اولی له دوی دتا د فرعون موسی علیہ السلام تا فرعون انی بشک از چیما لاظنک ز ګمان کوما ستا مبارکی یا موسی مسحورا چې تا باندې جادو کړي شوی دی قال اولی موسی علیہ السلام لقد بتاکی سرا علم تا تخ خبری ما ده غنا انزلا ما انزلا چې ندی نازل کړي ها اولا اذا نشانی الا مگر نازل کړي دي رب السماوات والارض چې هغه پروردگار د اسمانونو او د زمکه دی بصائر دا دلائل دی و انی او بشک از چما لاظنک زم ګمان کوما پتا باندې یا فرعون مثبورا د هلاک کړي شونه یعنی ته به هلاک شي تا ما په خیال ده ما باندې خیال کړی ده چې جادو شوی دی او ما ست باندې خیال ده چې ته به هلاک شي فارادا بس فرعون اراده وکړه ان يستفزهم چې وباسي دوی من الارض د زمکه نه د وطن فاغرقناه نو موږ غرق کړو هغه فرعون وهم معه او هغه څوک چې د سره جميعا ټول او دلته خو اشاره ورکړي د مکی خلکو ته کنه چې څنګه موغې د پاره فرعون غرقو او موسی عليه السلام په هغه باندې وارثان کړل عمده کرانګي بتاو سرم کوما تاسو ولری کما او دا پیغمبر او د ملګری براولما او په مکی باندې مکی اختیار بودی تور کما چنانچه همدغه سی وشول بیا وقل لهم اولی من بعده ورست د دینه لبنی اسرائیل تا اسكنوا چې اوسې گئی تاسو الارض پدی وطن کې یعنی پدی شام او فلسطین کې چې د فرعون نه کوم علاوه غستله فاذا به هر کلا یا په مصر کې هر کلا چراشی وعد الاخرته اغوادا ورستنی جئنا نمون براولو بكم بدئنا مونږ براشو بكم پتاسو رب ول تاسو لفیفا ټول بجما وبالحق انزلناه او مونږ پر اختیار سره نازل کړی دا قران وبالحق او پر اختیار سره نازل ول دی قران دی وما ارسلناک او مونږ نه را لګلې ته الا مگر مبشرا زیر ورکون کې ونذیرا او ير ورکون کې وقرانا قران فرقناه چې مونږ بیل قردا لتقرأه دې د پاره چې تل ولې دا قران علی الناس په خلق باندې علی مختن ورو ونزلناه او نازل کړی دې مونږ دا قران تنزیلا لګ نازل اول ته ویل کېږي تنزیل په یو ځل نه لګ نازل کړی دې مونږ دا قران څه د پاره چې دا خلکو ته تم دغه لګ بیانې کله एकदम صحابه کرامو ته د نور خلکو ته د دومره کتاب غټ برابر شوی نو بیا به هغه په دې د کولو کې او یا دې به ثابت قدمی به غي د پاره بیا ګران و کول دا ورته وایا امنو به کتاسو ایمان راوړي په دې باندې
او لا تؤمنوا او یا که ایمان را نوړي په دې باندې ان الذين بشکا خلقوا العلم چې ورکړی شوی دا غوي علم من قبله د دین وړاندې اذا هر کلا یتلا چې لستل شي علیهم باغوي باندې یخرون اغوي پریوزی للاسقان په مخونو خپل باندې زنی ته ویل کیږي زنی ته په خپل زنو ان زنی خو سجدي کې نه لګي د مخ ته اشاره ده په مخونو خپل باندې سجدن په سجدي کې یعنی سجده کوونکی ويقولون ذي وای سبحان ربنا پاک رب زمغا ان کان بشکا وعد ربنا وعد رب زمغا لمفعولا پر کیدون کی ان هغه لپاره پر کیدل دی وعده د الله تعالی ويخرون او دی پریوزی للاسقان بخبل مخون باندې یبکونا چې جړه کون کی وی ويزيدهم او زیاتوی دوی د پاره د قران خشوعا عاجزی د دوی سجده بیا وکي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن تو يا دويتا قل تو يا ادعوا وبلي تاسو الله تعالى او ايا ادعوا وبلي الرحمن رحمان پیغمبر علیہ السلام یو علی منس کو او باغه کې رحمان نوم واستو یا رحمان یا په دعا کې نو دې اعتراض کو چې اوسه پورې خود ویل چې الله یو دی الله لا اله الا کول او دې رحمان نه دعا کوي او دې بخبل دې دوه خدایان مني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې دې ته وایي چې رحمان په نوم باندې بلنه کوي او کله الله په نوم باندې بلنه کوي دا ټول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا ارينم چې تاسو را بلې هر نوم چې اخلي دې لپاره فلو بسغه لپاره الاسماء نمندي الحسنى خيستا ولا تجهر او مو आवाज مو چتوا بصلاتک بخبل مانځکی ولا تخافت او ډیر پپټ پټ هم وایا بها اغا وبتغي او لټوا بین ذالک بمنځ دواړو کې سبیل لارا زګه چې ډیر تیز به ویلي بخاری شریف کې حدیث هم د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ده چې کله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ملګری نوی شول او دی به کله منځ کو چې پوښتنه واسي کو نو بیا به خبره دل او چې ډېر په پټه ویلي نو بیا به ملګرو اوریدونه مونږ د کلمات بیا اوریدل نه دی وجنه تعالی دومره تیز ما وای چې مشکلات جوړ شي دومره ورو ما وای چې د ملګری دی اورینا وقل او یا الحمدلله طول سنا صفات الله د پاره دی الذي الله غزات لم يتخذ شنيدني ولا ولدن اولاد ولم يكن او نشته له هغه د پاره شریک توک شریک فی الملک په بادشاہي کې ولم يكن او نشته له هغه د پاره ولی من الذل څوک مددگار من الذل وجد عاجزینا یعنی الله تعالی څه کمزور خونه د ځان د پاره نور خدایان ونیسي او هغه سره ملګرتیاو کی او بیا خپل کارو کی تقسیمی کارو کی نه الله تعالی دې څوک داسې نیولې نه دي وکبره او تلوی بیان کا تکبیرا ډیر لوی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى اله وصحبه اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا الله د موږ چې اول یا الله تعالی موږ په دې باندې کوی کی یا الله تعالی موږ عمل کولو توفیق راکړي یا الله تعالی زموږ دعاګانې قبول کړي اکثر خلک د دعاګانو درخواست کوي یا الله تعالی د هر درخواست کوونکی دعا نن ته خبري دغه مشکلات نن ته خبري دغه حاجتونو نن ته خبري یا الله تعالی زموږ مشکلات آسان کړي موږ د قرضونو نجات راکړي زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي موږ ته د رښتې مشکلات یا الله تعالی موږ ته باغی کې مسنواله پیدا وکړي کلی مشکلات یا الله تعالی باغی کې مسانه پیدا وکړي یا الله موږ باندې رحم وکړي یا الله تعالی موږ باندې رحم وکړي یا الله تعالی موږ باندې رحم وکړي د رحمت باران راوړي موږ باندې او نور هغه رحمتونه چې تی مالک یا الله تعالی موږ محتاج یو موږ غریبان او فقیران یا الله تعالی او ته مالدار استقبالاس کی خزانی دی یا الله تعالی موږ ته دنیا او د آخرت هر مشکل آسان کی او موږ ته پرېزه کې هم وساترا کی الله تعالی موږ د شب الله تعالی په قران باندې کلاو کی زموږ سینې قران کریم د پاره کلاو کی موږ سینې الله تعالی د قران کریم نه د بهار نه بهار جوړ کی یا الله تعالی زموږ اعمال د قران مطابق کی الله تعالی موږ د مرګ په قران کریم باندې راکې موږ اخر الله تعالی مرګ په قران باندې کی یا الله تعالی موږ مرګ په قران باندې کی چې ژوند سعادت وي او مرګ د شهادت یا الله تعالی موږ قبر د قران نور نه منور کی
یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ګناهونه معاف کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها